أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تركنوا إلى الذين فتمسكوا النار صدق الله خالقنا العلي العظيم وما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حمد صلاة يقابل بقاله الله جل جلاله عمله والقرآن العظيم فاكر وقرأ جيب انسانان ايه بالبقار تاسد الله جل جلاله وقصر الى هو بچا بنور تاسد لبل تاسد دوشتي مكواس لبل تاسد ياري مكواسا ركنوا علماء کرام فرمائے کہ فرقنو کہ اللہ جل جلالہ ومؤمنات دا خطاب کی چھے مؤمنان اے مسلمانان اللہ جل جلالہ تا ذات چکر انسان لپاک پروردگار سے اخبر من محبت کی یاریو دوستی کی قدم اخی محفوظی اللہ جل جلالہ فرمائے کہ دور دنیا بے وفا ختم دل جلال ہر شيء اللہ جل جلالہ کم شتے اللہ جل جلالہ ابتدار کہنا ہر شيء امتحان اللہ تعالی کر سیدھا کم شي شروعات بھی اور شروع کے دن کی جل جلالہ ذات و ہر شيء امتحان کہنا دو میں مگر یو وحده لا وحده هذا ذات داس ذات چې الله جل فرمایي چې نخبر کې دوی لم يلد ولم يولد نبل ما څوک دا چې نزل چا پیدا داس ذات او ابدا زد زنده همیشه حي لا يموت ابدا جل جلاله زنده لا يموت مزمور تراضي ابدا ہمیشہ لا پاک پروردگار قائم بن علماء کرام میں جرفنو کی و انسانات لا خطاب چه مومنان و انسانات فاصل اللہ جل جلاله من محبت فاصل اللہ جل جلاله سے اپن دوست وکا تاسی قرابت دزان عمر دبل چاسر پر نس چالی کی یا پر غفلت کی روانہ حتی کہ دمرا پہ محفظ تسجود سے اللہ و تعالیٰ رسول دشمن و تجیر و دشمن کی تیرے پروردگار سے مکہ زمان دیو کا ہمیشہ زمان دی بدی میں مکہ دشمنی میں مکہ داسې قهر مذهب باندې راغلی چې واجب اعلان پاتې امام ادهم ابراهیم ادهم رحمه الله فرمایي چې جل جلاله داسې ذات دی چې کوم انسان د الله جل جلاله څخه خپل مینه محبت لري هغه انسان د دنیا په یو شي کې په یو نعمت کې سوچ نه بلې چې کار دا نه آسان وي دا
هر انسان بدای ځان سوچ وکړي چې الله مې پیدا کړی زه د الله یم د الله د سوا ما نه بل څوک نه خوند کوي نه امام حضرت منصور رحمه الله تاسي امام چې الله جل جلاله مراکبو کې د څومره ځان محبوبتي چې د الله جل جلاله پر الله ورسېږي بیا د اعلان وکړي نارې وکړي عمل حق زه په ځان کې خدای وینم زه په خپله خدای دومره په مینه تعيش بمحبت وعلى ځان نږدې دومره ځان نږدې کړئ خلقو ټول قوم راپورته شي ته د الله تعالی توحید وکړئ د الله جل جلاله وحدانیت توحید وکړئ راشي دا مړ کړئ شهید کړئ د ستیم د کفن پر ډول د غسل پر جنازه پر تکشي کړي د خپل نه ویل چې علي الحق چې په کومه دلې کې د جنازه ته ولا هغه دولونه ویل علي الحق زخده چې ستیم د دوی ته څه کولې دوی نه ویل چې علي الحق زخده دمر على تعالی د خپل من محبت بیا دمر د الله جل جلاله هغه خوشحالي او سکون او راحت دومره په ځان کې پیدا کړی چې الله جل جلاله په دنیا کې په خپل ربنا عليه الصلاه والسلام فرمایي چې زما امتیان یې بندگان یې امت نبی عليه الصلاه والسلام تاسو الله جل جلاله څخه داسې من محبت پیدا جدا وایي چې الله من الله جل جلاله ما يبصر رحم الله وتقول سلم الله من الله ما له تسلم الموتى في المنظر الولي ده سوچو چې الله جل جلاله موږ پاک بعلا ابوي او ماته زلم چې په کوم مسله او په کوم جنمات باندې ولای دا په صراط شي اصلا هغه فرشتہ ولاړ چې هغه خیر اعمال کله اخر نه هغه فرشتہ ولاړ چې هغه د مرګ انتظار چې څه مزمان ما ضرورت وکړ دا کوم الله تعالی کړي انسان داسې تصور راولي لکه چې الله من الله مالي اول مقام ده من محبت الله تعالی تبدا بیا فرمایي چې بیا ذاتي نشي کولای دومره من محبت د الله جل جلاله په زړه کې پیدا کا چې څه دا وایي چې زه غلا کوم که ګناه کوم که زنا کوم که بدعت کوم که کفر کوم که شرک کوم ځکه الله مين الله مالک ما چې لاسو چې غوړي چې په ناس ټول کمی کوم یو شی په یو په دوه نمبر باندې څه تقسیم کوم حتی کې ظلم کوم جبر شروع کړی په روح زمين باندې ځکه الله مینم ما ظلم دی مگر الله ما ویني دا هم الله تعالی سره من محبت دا هم الله تعالی سره من محبت چې انسان په نصیب وای دومره په غفلت کې مکه چې دا بس سوچو باشه چې نه الله ما ویني نه الله دومره په غفلت کې ما كم گناہ کوم منځ نه کوم روزه نه کوم زکات نه کوم حج نه کوم بل نه عبادت نه کوم صدقه بل شي نه کوم حتی کې د دغه شي په خلاف ځان راپورته کړ شیطان بار لاره کوي باس تا خدای پاک دی ته ګرځه خدای نه وي تاسو د درست څه نه د سخت لسته نو ورته نه رحم الله متقامه غیبانه هغه ایمان چې څنګه د الله جل جلاله د وحدانیت ذکر په خالصات کې ولري به څو اشعار وي وبیا د وحدانیت د فار بده اوله د عقل او سترګو د په امتحان نه پام د باندې چې هو د ما د کور مخ په ځنګل ولا دې شي چې دغه کې ولا ما د عقل او سترګو ته چې دا دغه جوړو کې ځات دا په کوم کې ځات وکوم کې ځات بل یو څوک نه یو خدای واسه بیا یې ټول څه واره غر ولې بیا یې پر غره باندې اشعار ولې بیا یې تاسو دا سوچ دا عقل او سترګو
دغه خلک جوړوونکی ذات دا بل څوک نه دی بلکې ما سره خدای ما سره موږ چې دوه ته د کوټه جوړو درې ته د کوټه جوړو لس ته د کوټه جوړو حتی کېنه پس هم چې وکړي زموږ مشران وه مګر یو وحده ذات دغه کوم ذات دی چې اسمان یې شریر راولي او غیر دا رقم دی په مخوره دی حتی کې چې کوم انسان ته د علماء کرامو په تصور کې ځان دومره وعلى ټول نزدیک هغه انسان به د زړه څخه باندې الله تعالی نور وي الله زړه درک بدن کې پیږي والله ته په زماني هذا المنذ هذا روزه هذا سجدان هذا حج هذا عمره هذا نفل عبادتنا تقول الى فتح قبل الانسان نزول الى الله من محبت الى كيف ديك فكل شيء سجده ولا علماء الكرام برمي فرحان من ذكر عن اس كلام فتح عليه دا خوشيو پریشانيو غمونه دا نه راځي دي سجده ممكن من ضمن نبي زموږ عبادت په عبادت کې نسمه رکې زموږ عبادت دا یو عادت دی چې موږ یو عادت موږ عادت دی اذان وشي بطلا روزه عادت ده چې میاس د روزې راشي په بند کوم عشان دې بطلا حج مو عادت ده ځان بدولې کې د دنیا خبره کې بطلا چکرو دې عادت کوم انسان چې په سیمانه عبادت کوي هغه انسان په یو سجده کې دومره په زړه کې دومره نرم وي او دومره نور به الله تعالی ورکړي چې زه به دا په زړه نه غواړم چې دا یو سجده سره راکړم زه به بس دا زړه نه غواړم چې ارمانه زه د غلط قسم وکړم چې کوم انسان د الله او د رسول من محبت په زړه کې غواړي هغه انسان ته شک په دې دنیا کې دا دی چې دا به علماء کرام ته من محبت کوي ده الله تعالى تكم مدرسين ومجدنا علماء الكرام قرآن المجيد حديثنا هذا الشان جاء أسباب يعني الميراث ده في رمضان عليه الصلاة والسلام ده هو عزت في قدر احترامه ده هو خلق عزت في كم نتشاف لا أسلام الصدر ده هو زي احترام قدر عزت في كم ذكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جزء هذا مدرسي عبر صح هذا عالم ولا امام ولا شيخ ده حفيظ ده قارئ ولا يمين ولا ولاي على ده رب مشكله ناس ادب ده كم اصابه كم حال فكم مخ فكم عمل نعمله على هذا الحضور في الجيش يا الى الرحمن ده عمل مراوي يا الى الرحمن صار قهر غزوه فدي عمل نوبه فقال المشرح الكرام في قصصه دير ترى ده الله جل جلاله من محبته من محبته عيش ده بتسمي انسان في الجزائر كده كده علماء الكرام فرمي ده انسان بوهم قلوب وهم الصوت بده وهم خلقه ورجي تكون انسان بلا خطر ما سوى الله جل جلاله فزعك باشا چې وحده ذات داس ذاتي لا شريك له ذات داس ذاتي لم يلد ولم يولد داس ذاتي الله سبحانه داس ذاتي ذات شروع تعريف تكيد الله جل جلاله الله جل جلاله كل انسان والله تجاوز करे هذا انسان الله جل جلاله فرمائے زمن में इंसान تجاوز करे हिंदुस्तान की फकीर मलन सारे पर روان बेयो غټه باچا او غټه باچی روانه په څور روانو د باچا د ملنګ منډول باران شروع هر څاس د روډ دا پورت سلطان شي په کپړو باندې ول هغه سای د خاون لا پورت د ملنګ په دغه ول ملنګ اسنو ول ملنګ روان چې مخولای یو تنور والا باندې شخص چې راسه یې مې د الله دوست راسه ډوډۍ وخوره یا په باران شروع ده تكشير تقول هو يحمد الله يا إله الرحمن أنت تقول أنت ما تقولي تكشير لسه الباقي كبير على إنسان إسرائيلي كإنسان تبع الله يبين مفروشية تبع الله جل جلاله يبين مفروشية
تش ما هو اللي تسلم على قدرتي فرما جوال او تفصل ما خواني وفا او قدرتي ما في شيء فردا كمان خلق ربنا توس ما في انه قال دعوه دور سوي الزر هذا الذات لرم هذا سوق لرم ما فرض عن وقت ما فرض هذا الذات سبحانه الذكر النبي عليه الصلاه والسلام فرمان بيان زيد بمارو بيان بيوشبس صحابه الكرام كويت يا صحابه الكرام زك سكن بحالة يعني بيوشيك اصلا لبير الدرد زكا لبير بريشاني الامه زكا بحالة خلوا دار ساس ما بقلك ابدا ولا بيخشوا بلكي ما صار ما حتى كنيت حتى لا كمل الصحابه الكرام فورا تسكن بيان حاله شيء يوصل حجراني بس النبي عليه الصلاه والسلام هذا الشيء هذا دواء كم دواء هذا بيقول الشيء انسان ما يقول كده النبي عليه الصلاه والسلام في حال قراله والما تنوري ما فما كلام ما فورا وتقبل حق البشري فما كان حق البشري زاد الله زوجهم على جل الطاقه غش زاد العلماء الكرام من المحبه والدرويشان من محبتك ده الكرام والملندان من محبتك وي هر انسان چې تعالی پستر بدل کړي دا د الله دوست دی قطعا دا بنوي چې دا الله یو غږ شنو کفار لباس کفار محفل کیو کفار انداز کو قطعا بنا سوچ راوي ولي الله جل جلاله فرمای علماء کرام فرمای چې دا الله جل جلاله دوستی دا الله سي انسان ته نصیب کړي الله تعالی نو شي خلق دا دامي دوست دامي دشمن دامي دوست دامي دشمن دامي دوست دامي دشمن دامي كم أمة النبي عليه الصلاة والسلام أمة النبي عليه الصلاة والسلام دارين فالزوج ده كيف دار الله دوسي الله جل جلاله فصار من الحفر الله تعالى يقول في الحال بل مترم دوسان دع الله جل جلاله من محبة الزوج الله هو وقت يا بلاد هذا وقت يا بلاد علماء الكرام فرمين ما يقول الله جل جلاله من محبة الدمر السليم يوالي الله هو دا یوان زوج جسراسي دا موږ یو سفر کو بیا دغه سفر کو تر عرش تر فرش کو دا موږ دو سفر په یو وخت راځه دومره تیر ورته خدای په دوه د شام سره چې ما او تاسو دومره من محبت دې دا کو چې ورسته ما شک کې چې ستوري راځي خلاص الله تعالی دې مستحق حال من رحمت الله والصلاه والسلام على رسول الله اللهم اهدنا وبارك لنا فيما اعطيت في الشرع لي ولا رضوان اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وانزل مقعد المقرب عندك اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة دائمة مقبولة لتؤدي بها الحق صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه